په حجۃ الوداع کې شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری حج او په دې کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو خرستا وفات کیږي. نو زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخیری حج کې ستاسو څه سوچ دی چې څو خان ذبح کړیو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حج کې سلو خان ذبح کړیو. په دې کې دریش پیته خان د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو مبارک باندې ذبح کړل. 63 دریش پیته خان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو باندې ذبح کړل. او خان به څنګه ذبح کول؟ ځینې کتابونه لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اوخ ته اشاره وکړله، اوخ به رامنډي ووالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چړې ته به ځان ونیو، او بلکې یو اوخ به د بل اوخ نه مخکې کېده چې زه د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې ورسمه چې زه قربان شمه او الله جل شانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسونو باندې زما قرباني رټولو نه مخکې وکړي. په دې طریقې سره دریش پیته خان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبح کړل. پاتې شو په سلو کې ودیر شو خان، هغه حضرت علی کرم الله وجهه ذبح کړل. دریش پیته رسول الله صلی الله علیه وسلم او ودیر شو حضرت علی صاحب نو پته ولګیدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قربانی باندې څومره عمل کړی دی او قربانی کړی دی او یو کالم نه ده پرېښی، بلکې دومره سختی پې راغلی ده. یو حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما چې کوم امتی وسعت یا که ښځه دی او که سړی دی، حکم کې ښځه او سړي تل دپاره اکثره حکمونو کې دواړه شاملي، الا په ځینې وختونو کې ښځې دپاره جدا حکم دی، د سړي دپاره جدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امتی دی او یا امتی ده او د دوی وسعت شته دی، پیسې ورسره شته دی، دومره څه مال ورسره شته دی چې دوی پې قرباني ونیسي. ولم یضحی او قرباني وننیوله، څاروی د غټ اختر دپاره وانه غسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بیکاره سړی او ښځه دي، دا زما بیکاره امتین دي، څه به کوي؟ د الله رسوله دوی به اوس څه کوي؟ د الله رسوله ته تې څومره خپئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه تې دومره خپئم فلا یقربن مصلانا، زمونږ جومات ته دا خلک نږدې هم نه راځي. د دوی وسته او دوی د الله په مقابله کې پیسې دی واغستلی، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم په مقابله کې پیسې واغستلی، دوی د ابراهیم علیه السلام د عظیم سنت په مقابله کې مال او دولت واغسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فلا یقربن مصلانا، زمونږ جمعات ته زمونږ عیدګاه ته به دوی ګوره نږدې هم نه راځي. پام کوئ دوی به ملا صاحب پسې نه ودرېږي، دوی به دغه تکبیرونه نه کوي، دوی به دغه منځونه نه کوي، ځکه دوی پیسې اخیستې دي او دوی چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پرېښی دی، ابراهیم علیه السلام یې پرېښی، الله جل شانه یې پرېښی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې پرېښي، د الله جل شانه د قرآن عظیم الشان آیتونه یې پرېښي. دا پې وعید دی. و سوچ کوئ ښځو سړو د چا چې وسته او قرباني نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عیدګاه کې هم نه پرېږدي او نه یې دې پرېښي. زمارونو قربانی دا داسې یو عمل دی چې دې کې الله جل شانه نیت ته ګوري، دې کې الله جل شانه شکل ته نه ګوري، دې کې الله جل شانه قوم ته نه ګوري، دې کې الله جل شانه پیسو ته نه ګوري، دې کې الله جل شانه ساروي ته نه ګوري. ځکه الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ستاسو نیتونه موږ ته رارسي. الله جل شانه فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، الله جل شانه ته نه ستاسو د څاروو دغه غوښې رسي. یا لکه مو تا چې را څاروی ذبح کړو نو دا غوښې مو ته څه کوو؟ دا غوښې مو ته خورو، په دوستانو یې خورو، په خپلوانو باندې خورو، په خپلو بچو باندې خورو، په خپلو خپلوانو باندې خورو. الله جل شانه ته خو دا غوښه موږ حواله کوو نه چې الله جل شانه دا غوښه ده او ته یې در واخله، نه، دا غوښه الله جل شانه ما او تا ته پرېږدي او ما او تا ته فایده اخلو. الله جل شانه فرمایي لن ینال الله لحومها، الله پاک ته ستاسو دا غوښې هم نه رسي، ولا دماؤها، او ستاسو د څارویو دا وینې چې کومې دي دا هم الله جل شانه ته نه رسي. ګینې چې ستا په څاروي کې وینه ډېره ده، یګینې تا د یو په ځای باندې لس څاروي حلال کړل، یا الله نو څه تا ته رسي؟ نه دا غوښې نه دا ویني. الله جل شانه فرمایي ولکن یناله التقوی منکم، لیکن ستاسو پرهیزګاري
قرباني ستاسو اخلاصي نیت ستاسو خالص نیت الله جل شانو فرمای دا مونږ تر رسیږي د مارونو قرباني دا د داسې خلکو سره ونیسئ د داسې سړو ښځو سره ونیسئ ښځه هم په قرباني کې شریک کیدی شي ښه خپل وکیل لیږلی شي پروا نه کوي د داسې خلکو سره قرباني ونیسئ چې د هغوی د اول نمبر نیت د الله جل شانه رضایي دا قربانی په څه وجه کوي دا زما د الله حکم دی دا قربانی په څه وجه کوي دا زما د رسول الله سلام حکم دی دا قربانی په څه وجه کوم دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی په دې الله خوشحاليږي رسول الله سلام خوشحاليږي نیت بری دی دا نیت بری نه چیرې قربانی کوم چې زما بچي غوخي وخوري دا سینه چې خلک وایي چې دا مالدار دی قربانی و نکړه دا سینه چې زما بچي په دغه ورځو کې بې غوخو پاتې نشي که دغه نیت دیو و کسان شریک دی په یو څاروي کې په غوا په اوښ په میخه کې او په دې کې د یو کس نیت دغه دی چې مړه غوښې به وخورم د قربانۍ نیت نه دی د ثواب نیت نه دی نو د دې ووالو د دغه یو د وجې نه د شپږو والو قرباني هم قبوله نه شوله د یو کس مال پکې حرام دی حرام د یو کس مال پکې حرام دی او د شپږو کسانو مال حلال دی د دې شپږو کسانو قرباني هم د دې یو د چا چې مال حرام دی د دې وجې نه قبوله نه شوله قرباني ونه شوله نیت به خالص ساتي مال به صفای کوشش وکړي چې هغه خلکو سره شریک شي چې د هغوی مالونه صفا دي معلومات د علماو نه وکړي د چا مالونه چې بالکلیه حرام دي مطلب دا هغه ټول مال د جوارې دی د سره قرباني کې نه شریکي که قرباني کې ور سره شریک شول استا قرباني ونه شوله یو سړی دی د ټول مال د غلا دی د سره قرباني کې مشرکیږي ځکه د سره استا قرباني نه کیږي ټول مال حرام دی یو سړی دی ټول مال د ډاکی دی د سره مشرکیږي ځکه که د سره شریک شول استا قرباني نه کیږي یو سړی دی د ټول مال د چرسو خرڅولو دی چرس خرڅي او مال ګټي د سره ستا قرباني نه کیږي یو سړی دی د شرابو کاروبار کوي زما ورور د سره مشرکیږي قرباني د قسم په الله نه کیږي او نه قبليږي ګناهګاریږي یو سړی دی د آیسو کاروبار کوي زما ورور د سره مشرکیږي ستا د قرباني د سره نه قبليږي ځینې علماو پکې دام ویلي دې کې حصر نشته چې د پلانکی سره قرباني کیږي او د پلانکی سره نه کیږي بس کار خبره ده هغه مال چې هغه ته په حرامو باندې ګټي هغه که هر یو کسب دی هر یو کار دی د کمال چې ستا حرام وروره مخه پکېږي تا سره به قرباني نه کیږي او ستا قرباني نه قبليږي اوس ډېر ملګري دا سوال کوي درته ویم چېرې د نئی سره د حجام سره د ده سره قرباني دا کیږي او که نه کیږي نو زما ورونو هغه نئی چې د ټول مال د ګیرې خریلو د لارو نه لاس ته راغلی دی انګریزي سټایل کې ویښتان جوړوي په ګیره کې نخرې پیښې کوي د ده مال د دې وجې نه د سره دی ټول مال ور سره دغه پروت دی د ده سره قرباني نه کیږي اوس سوچ کوه نئی دی او د ده خو نیتوب دکان هم دی خو ور سره بل کاروبار هم شته د ده بل حلال کاروبار نه پیسې راواغستې او تا سره شریک شو نو ګوره بیا قرباني کیږي خو په دې د نیان رونه نه خفه کیږي چې مال دی حرام دی نو ځان له تا څوک نه یادوي د شرابي سره چې د شرابو کاروبار کوي حساب ور سره نه نیسي جواری څوک کوي د سره قرباني نه کیږي د نیتوب دکان دی ټول مال د حرامو نه د سره قرباني نه کیږي د آیسو کاروبار کوي د سره قرباني نه کیږي غلا کوي د سره قرباني نه کیږي ډاکې کوي د سره قرباني نه کیږي د بانک کې سودکاری کوي د سود نظام چلی د سود نظام نه پیسې اخلي د سره قرباني نه کیږي په معاشره کې سود کوي بانک کې نه په کلی کې سود کوي د سره قرباني نه کیږي د قصوم ار یو مال بس هغه د حرام لارې نه ته راخلی ته ګټي بدغه سړي سره قرباني نه کیږي هر هغه مال چې شریعت کې راغی ګټل جایز دي سره قرباني کیږي دا نه جنگ خبره ده نه د لانجی خبره ده نه د افسوس خبره ده نه د کنزلو خبره ده نه د خفګان خبره ده نو معلومه به ان شاء الله صفا ساتو او د صفا خلکو سره به قرباني نه نیسو زمارو قرباني اوس په چا کیږي او په چا نه کیږي ډیر بهترین عمل دی یو نمونه درته بلم پیش کومه د اخلاصي نیت
چې کله د نیت صفاو قرباني به قبليږي چې کله د نیت خالص نو قرباني به ډیره غټه به ډیره پیسې به ورکړي قرباني دې قبول نه الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای قران عظیم شان کی واتل علیہم نبأ ابنی آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين د ابراهيم د آدم علیه السلام دو بچیو قابیل او حابیل د حابیل چې د پلار منون کې او قابیل چې د پلار نه منله په یو مسله باندې د دوی سجا خراغله وګدا قصه ده مختصر درته کوم برحال آدم علیه السلام ته وحی وشو چې ستا بچو کې کم په حق دی او کم په ناحق دی منی خو نه ده څوک چې په ناحق دی قابیل دا سې وکړي چې پلان کې غونډې باندې دواړه د خپل قرباني نه کیږي دواړه د خپل صدقې را واخلي او په پلان کې غونډې باندې دي کیږي هغه وخت کې د قبولیت علامه دا و په نور قومونو کې اور براغه د اسمان نه تیز اور او د چا قرباني به چې قبول شو هغه به اوس زولا ایره به کړه او چته به کړه او د چا بچي الله تقبل او منظور نه و اخلاص به پکې نه نیت به خالص د الله رضا نه و نو قرباني به زې په ځای باندې پاتې شو ورځ یو ټاکل وخت یو ټاک دا قابل چې دغه غلی کاروبار کاو قابل چې دبا د غلی کاروبار کاو زمینداری به کوله د سه بیکار غنم او جوار راواغستل د چون کې د اخلاص نشته کنه شي دې بیکار راواغستل نیتی خالص د الله جل شانه رضا نه په مسله کې پناه حق هم دی لاړ په غونډې باندې خپل غنم کې خولل یرا انتظار کوي قوم ناس ته آدم علیه السلام ناس ته بچی ناس دي خو اور رانغه قرباني وی نه وړل د قرنګ حابیل چې راکم چې په حق او په دې مسله کې د آدم علیه السلام دیم بچي دبد ګډو بيزو کاروبار کاو موشي پانو د دې یو خسته ګډوره اعلی ګډوره د رنگ نه خسته مزیدار دی راواغست او په غونډې باندې ودرو لګ وخرستو اور راغو دا ګډوره اوچت کو دا اوس وزاو د الله جل شانه تقبل الله جل شانه فرمای فتقبل من احدهما فدې دوو کې د یونا دغه قرباني قبول شه ولم يتقبل من الاخر او الله جل شانه فرمای د بل نم قبول نکړه دا سوق دا بدمعش ورته سوی دا قابل ورته سوی دی حابیل ته یاره ته پارس کې په ما باندې اوچت راځي وګوره قرباني مست الله قبول کړه او زمای قبول نکړه لا اقتلنک مل بدګم کله چې یو څوک لاندې راشي حجت کې لاندې راشي دلیل کې لاندې راشي هغه به جنگ مکوا او ورته فرمایي حابیل انما يتقبل الله من المتقين الله جل شانه قربانین قبلې الله جل شانه ساروي قبلې الله جل شانه مالونه قبلې د چانه من المتقين د پرهیزګارانو نه د تقوادارانو نه د خسته نیت والانا د چاچی د الله جل شانه رضا مقصد د غوین الله جل شانه مالونه قبلې ما ممل کوا خپل نیت دی خالص کا خپل رضا دی الله جل شانه ته خالص کا ما ولی ملکه زما څه ګنا ده زما نیت خالص دی الله قربانی قبول کړه ستان نیت خالص نه دی الله دی قربانی قبول نه کړه زما رونو زما محترمو د هغه خلکو سره قربانین یو کې د الله د رضا د پاره سوال درته کوم اول نمبر دا غوی مالونه صفا دي دویم نمبر دا غوی نیتونه خالص دي دریم نمبر دا غوی 15 وخت تاسو سره په جمع کې ودرېږي د خلکو سره قربانین یو کې الله جل شانه بم ان شاء الله قربانین قبلې یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي غالبا د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ دې ک د صحابي په نوم کې زدو کنه شم زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای اے الله رسوله دی قربانی کې زمنګ د پاره څه دي وای دا تاسو د ابراهیم علیه السلام سنت دي کنه سنت ابيكم ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ولې قربانی نه وکړي الله ته خپل بچي ذبح کو په خوب کې ولید الله ته بچي بچ کو او الله جل شانه ورته ګډور جنت راولېګا غي ذبح کو گویا چې ابراهیم علیه السلام د الله د پاره خپل بچي ذبح ک ځکه چاله په کې خودلا چاله تیر کړلا
هغه ته سترګې وتړلې هغه الټا واچو هغه باندې چاله راخ کله بس دغه ابراهیم علیه السلام وسو د توفیق او د طاقت د الله د رضا لپاره وکړه الله جل شانه ته داسې منظور وا چې ستاد خپل بچي د په نسل کې با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي د په نسل کې با پیغمبران پیدا کیږي دا به نذب حقيقي د په ځای باندې با یو ګډوره د جنت ناراضي په جنت کې ځین علما فروي سلويخ کال سره دلو غټ تک سپین ګډوره الله جل شانه چاله دغه په ماره باندې کې خدلا او الله جل شانه قبول کړ دا معمولی عمل نه دی کوس چرتا په موت باندې د ابراهيم عليه السلام د امتحان غو امتحان راشي چې شابه ته د سلو کالو سړی نور بچی دی کیږم نه دغه زوی د سوار له 15 کالو شو د منډي ترلې جوړ شو تجارت لپاره جوړ شو استامت جوړ شو او په خوب کې درته اشاره وشي د الله د خوانه صریح حکم هم نه دی چې شابه دا ذبح کا ذبح به کوي بچي به حلال کوي نن دغه ګډوره چي دی دا زمو ستا د بچی د سر صدقه د دا ذبح کې سړیا تا تمم خور تا تمم مور تا تمم او کوي چې وسمې دا قربانې نه او کوي الله جل شانه په خوشالي ټټ سترګې به ان شاء الله الله جل شانه ته نو ورځي جګ سترګې به ورځي زما محترمو نو ابراهيم عليه السلام دغه خپل بچی باندې چاله راخ کې اوسه به ګډوره ورته ګډوره ذبح نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ابن ارقم رضی الله عنه ته فرمایي چې تاسو د ابراهيم عليه السلام سنت دي کنه ورته وي فما لنا فيها یا رسول الله چې دا ابراهيم عليه السلام سنت دي نو موږ د پاره چې موږ ته پکې څه دي ته موږ ته دا وایا شابه سنت د ابراهيم عليه السلام دي موږ ته پکې څه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي په هر یو وخت باندې مثلا تا یو چیلنګي ذبح کو تا یو غوا ذبح کړه تا یو میخه ذبح کړه تا یو وخ ذبح کو تا یو ګډوره ذبح کو وره په دې چې څومره وخت دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي یو وخت په بدل کې تا الله یو نیکی درکې او بشماري وخ باندې څومره وخت ولاړ یلکه دا پنځه داسې کو د وخ د پاسه کېدا نو په دې وخ په دې سرمن باندې وستا د لاس لاندې څومره وخت بنشي څوک شمارل شي ولکه کمپیوټر هم شماري تاسو ته دا ټول مټه دا ټول افغانستان او پاکستان چې یو ځای شي د وخ په شا باندې د وخ په بدن باندې اختش مارل شي د چیلنګي په بدن باندې اختش مارل شي د ګډوري په بدن باندې ولې شمارل شي د غوا په بدن باندې ولې اختش مارل شي د میخه په بدن باندې اختش مارل شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي د هر یو وخت په بدل کې چې چا قرباني د الله د رضا لپاره وکړه د تبا یو نیکی یو اجر یو ثواب ملاوي نو دا صحابي ورته وي الله رسوله زین زناور خدا سری چې پاغوي باندې وخته ولال دي په زین باندې وړي با وفي الصوف دا الله رسوله د وړي په باره کې حکم دی وای د هر یو وړي په بدله کې لکه په ګډورو باندې خو وړي ولاله کنه د هر یو وړي د تعداد برابر با هم تاسو تني کی ملاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل شانه تا د اختر په ورځ باندې یو عمل قبول نه دی دومره ورته قبول نه دی دومره ورته قبول نه دی لکه څومره چې ورته من احراق الدم وینه تویول قرباني بنی سي په دې ورځ باندې کې یو سړی په لکونه ډالر او په لکونه خود روپو خوراکي تیاری کوي مسکینانو ته ورکی خو له قرباني غاړه دای نه ازادي کی زمارو په دې ورځ باندې به مسلمان وینه توي کوي په دې ورځ باندې به مسلمان زنانه دا وینه توي کوي په دې ورځ باندې به تساروي قرباني کوي په دې ورځ باندې بل عمل الله جل شانه ته دومره قبول نه دی لکه دغه وینه چې الله جل شانه د رضا د پاره توي کوي بلکې کمی خور کمی مور چې قرباني چا سره نیولې ده نو مستحب طریقه ده چې دا بخپل التحاضری وکي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته فرمای اے فاطمی رضی الله تعالی عنها ورشه کنه استاد قربانی ساروی چې ذبح کیږي شابه ور سره خوا کې ودرېګا لاله خوا کې ور سره ودرېدل صحیح ده خزا د قربانی ساروی سره خوا کې ودرېږي چې چا سره حصہ ده
چې خلک داسي چې د هغوی نه د دې ستر فرض نه دی او که ستر ته فرض پروا نه کوي د چا په خوله د زوی په خوله د خاون په خوله اجازت به ورلیږي چې دا زما د خوانم بس دا څاروي کې تاسو سره زما ومه عیسه ده او زما د خوانې ذبحه کوي ام ټیک ده حاضري ضرور نه ده خو مستحب طریقه ده ښه طریقه ده یا لکه یو څو ښځې دي اووه ښځې دي په کور کې اووه ښځې دي یا په کور کې یوه ښځه ده ځان ته یې ګډوری واغست یا په کور کې د پردو کورونو ښځې دي او په یو څاروي کې شریک شو په غوا کې په میخه کې اووه کسان سړی نشته دی دا قرباني به څوک کوي قصاب به ورته راولي که نه قصاب به راولي تاسو نه تپوس کوم که نه ځکه ښځه قرباني نشي کولی کولی شي ښځه قرباني نه شي کولی ووایه که نه ښځه قرباني کولی شي آفرینه ټول وایي نه شي کولی دا تاسو ته چا ویل تاسو ته چا ویلي چې ښځه قرباني نشي کولی دغه سړی ما ته راوښوئ دا ملا راته راوښوئ نه زما ورونو غالبا د ابی ابن کعب یا د کعب دی مالک رضی الله تعالی عنہ روایت دی که دوکه نشم د صحابو دی نمونو کې الله دې ماته معافي وکړي ذهنم کمزور دی الله دې زموږ ذهنونه د دین د حدیث او د قرآن لپاره قوي کړي الله دې مضبوط کړي د دنیایي خبرو لپاره ذهنونه زموږ سم کینچینګ کوي نیول کوي که نه اوه قسم په الله په دنیایي خبرو کې به ځینې خلکو ته یاره ته حیران پاتې شي مړه نه به یې تعلیم کړی نه به یې سبق ویلی نه به مدرسې ته تللی او داسې خبرې به کوي داسې دلایل به وي چې ته به حیران پاتې شي نو بهرحال د دو صحابو کې د روایت دی دی فرمایي و یو زنانه وه او هغې په تیره کاڼي باندې شرط پکې دا دی چې دا کاڼې دومره تیری چې د تیریوالي د وجې نه د څاروي دا پوستکی شکولی شي د درونوالي د وجې نه نه د تیروالي د وجې نه لکه څنګه چې اوسپنه تیره ده په دې باندې ته څاروی حلال کې نو جایز شو اوسپنه تیره نه ده او د هغې د درونوالي د وجې نه په هغې باندې ته څاروی ذبحه کړي نو دا څاروی مړ دی دا داسې شوله که مرې دې ورته خفه کړه وایي دې یو تیره تیږه راواغېستله څاروی ذبحه که رسول الله سلم خبر شو د رسول الله سلم ورته وفرمیل چې ښځې حلاله دا خو جایز ده خوراک د تاسو مو کې او ښځې هم دې وکړي ښه د ښځې ذبحه حلاله جایز ده ښځه چرګوټې حلالولی شي ووایه حلالولی شي چې ښځه په حلاله باندې پوهېدله که سړی هم په حلاله باندې نه پوهېده د هغه حلاله هم چې دا ذبحه یې چې نه جایز ده ښځه او سړي ته دواړه حکم دی که ښځه په ذبحه پوهېده ښځه هم حلاله کولی شي ذبحه کولی شي که سړی په ذبحه پوهېده سړی هم ذبحه کولی شي ښځه چې څنګه مونځ کولی شي دغه رنګ یې حلاله هم کولی شي ښځه چې څنګه حج کولی شي دغه رنګ یې حلاله هم کولی شي ښځه چې څنګه د قرآن تلاوت کولی شي دغه رنګ یې حلاله هم کولی شي ښځه چې څنګه زکات ورکولی شي دغه رنګ یې حلاله هم کولی شي ښځه چې قرباني نیولی شي دغه رنګ ذبحه حلاله هم کولی شي په دې کې هېڅ فرق نشته دی څوک هم ګورې دوکه نه کړي نو ما خبره دا کوله چې یو زنانه د ځان ته یې ګډوری واغسته او بس تکړه دي شي دا زنانه زړورې زنانه شته دی زما داسې زنانه ډېره خوښېږي چې زړورې قسم په الله داسې زنانه مې ډېره خوښېږي چې هغه تمانچه ډزولی شي تمانچه باندې ډزې کولی شي دا زنانه مې ډېره خوښېږي کلاشینکوب چلولی شي دا زنانه مې ډېره خوښېږي ښځه کراټې کړي سیبه خو ولې د شریعت د حجاب خیلی پکې ساتلی کور کې خاوند دی هغه ورته طریقې ښودلي زوی ورته ښودلي خوري ورته ښودلي دغه رنګې کور کې بل څوک داسې دی ستر ته واجب په پټول ترې دی نشته سر ترې نشته دی ټریننګ کړی دی تمانچې چل یاد کړی د کلاشینکوب چل یاد کړی د چاړه د استعمال د چاکوري استعمال چل یاد کړی دا ډیره بهترینه ښځه ده دا تکړه ښځه ده دا پهلوانه ښځه ده لرې کا بېکاره خېټهګانو ښځو نه ته غواړې روزانه به ډاکټر ته خوشي کړي دا مې سر خوږېږي دا مې خپې خوږېږي دا مې ملا خوږېږي او دا مې په ګردو کې درد دی او دا مې په سترګو درد دی وایي او دا خو چې دی دا زړه مې ډوبېږي نو د ښځو بیا دغه کارونه روزانه به ډاکټر شریف ته بوځي ښه نو ښځه چې دا محترم او زړوره ښځه دا ښي نو ښځه به داسې وکړي دا څاروی دا په څو کسانو باندې وتړي او بس چاله دې راواخلي او دغه خپل ګډولی دې خپل الله جل شانه ته ذبحه کړي چې ډېر ثواب یې وشي ډېر اجر یې وشي نو ښځه مسله مې یاده کړه ښځه قرباني کولی شي ښځه د قربانۍ څاروی حلالولی شي ښځه چرګوټې حلالولی شي ښځه غویي حلالولی شي ښځه اوښ حلالولی شي ښځه بالکل د سړي په شانتې په ذبحه کې حکم دی هېڅ قسمه کمی پیشې پکې نشته دي که څوک یې پکې راولي دا ګناهګار دی ښځه مارونو
اوس دا قرباني کیږي په چا باندې نه کیږي. دا علم درته شته. هر هغه څوک چې د اختر د ورکوټي اختر سرسایه د ورکړي او د ځان کې دا زور لیده چې د اختر سرسایه دا خو په ما کیږي ځکه مولان نه به چل یاد کړی کنه، مولان نه به تپوس کړی نو چا چې د اختر سرسایه ورکړي او کېدل پی دغه سړی دغه خزا دا به وسه به قرباني نیسی. هغه سره څه کار نشته، یعنی پچا کړه اختر سرسایه نه کېدله او ورکړي غنی اوس هم قرباني نیسی نه. که څوک اهل دی چې د اختر سرسایه پی واجب وا هغه ورکړي د دومره مال ور سره اوس به قرباني کی ځکه مال یې مغمره پاتې. مثلا زکات نصاب کې پیسو کې او د قرباني په پیسو کې او د اختر د سرسایه په پیسو کې روره فرق شته دی. زکات دا به صرف او صرف د هغه مال نه ورکې چې کال په تیر شوی. زکات به ته د هغه مال نه ورکې چې هغه مال نامی دی یا قدرتن نامی دی لکه سره زر سپین زر یا ستا نقد پیسې اوس وخت او یا هغه ستا په عمل تجارت سره نامی کیږي لکه اوس غنم دی جوار دی دا تر تجارت د پاره واغستل د دې خرید او پروخ کې اوس پنه د خرید او پروخ کې نو دا چې تاسو سره د دې حساب بکې زکات به ورکې. اوس راځو د قرباني مسلې ته. زمارونو زما خويند ووري د قرباني مسله دا سره چې یو زنانه ده او داغه سره 250 نیمه تولی سپین زر دا پراته دي یا خو سپین زر سره د 50 نیمه تولی نشتا خو دې سره څه سپین زر دي او څه سره زر دي دغه خزه باندې قرباني دا واجب ده، دا په فرض ده، دغه خزه به قرباني کوي. یا ور سره د زنانه سره یا د سړي سره دواړو یو حکم دی. زنانه او سړي ته پکې مزه دواړه مسلمانان دي، دواړو ته یو حکم دی. یا د زنانه یا د سړي سره یو کور دی پاغي کې وسیږي ور سره بل کور دی دا ضرورت اصلیه نستا او سیوا شو زګوره زکات په دی وخت کې ستا په دویم کور باندې نشتا چې تجارت د پاره نه دی. خو اوس مسله د قربانۍ د سوچ کوا یو کور کې ته وسیږي یو کور ورکوټه کور دی او ستاره ضرورت اصلیه نه سیوا دی چا ترې په کری ور کړي هم د سی پروت دی وس پتا باندې ای سړیا اخذ قرباني کیږي واجب د درمانی فرض بدن د درمانی دا قرباني به وس کې اوس یو سړی دی هغه سره یو گاډی دی ضرورت اصلیه پکې د برابرېږي د مل ژوندې پکې برابرېږي اوس بل گاډی ور سره دی یا سی ولار دی یا چاته په کری باندې ور کړي دی اوس بدغه سړی باندې قرباني واجب ده بکې یا دغه خزه ده یو گاډی ور سره ضرورت د پارشتا بل گاډی مور سره شو په دغه بل گاډی کې به قرباني شتا. کر زکات مسلې تراشه په دې بل گاډي کې په قرباني زکات نشته ولی اگر تجارت د پاره نه دی خو وس همدغه دیم گاډي د تجارت د پاره نه دی خو قرباني په کې واجب ده. په مسله پويږي الله هم پوي کړه. ګورم هر هغه مال چې ستاد ضرورتي اصليه نه سیوا دی مطلب دا یو موبایل دی دی باندې ستاد ضرورت پوره کیږي دویم موبایل هم در سره دی دا ضرورت اصلي نه سیوا شو د دې پیسې اوس معلومي کا په دې کې قرباني وکړه. نو په خبره پويږي یو لپټاپ در سره دی د یو لکو روپو دی زستا ضرورت شو بل لپټاپ در دفتری کار پکې بل لپټاپ در سره دی دا به اوس حسابه د دې اوس پیسې حسابه په دې کې به ته قرباني کې د قرنګي د کور ډیر داسې اسباب چې هغه ضرورت اصلي نه سیوا دي سیوا په دې پويږي تا کر اوس دومره بلستنی پرتیری چې سلګونو ترسي دومره کمبلی پرتیری چې سلګونو ترسي نستا په کال کې دومره ملمانه راځي نه گنجائش تان نه ته استعماله په دقیقه کې پتا باندې قرباني شته نو خبره باندې پويږي دا کوم زنانه و چې د لوخي پالماریو کې دا کالو سر گریس بندي خېری نه پکې مولا صاحب ته چیر راوړي نه پکې امي صاحب ته راوړي سیب نه پکې فقیر ته ور کوي نه پکې ګداګر ته ور کوي نه پکې خور ته نه مور ته نه رور ته نه خاون ته نه بچو ته نه خويندو ته نه انګور ته نه اندرور ته ور پسې ځي دا خزه پدی اوزار باندې څه کوي اخر داته لپاره دي و دې ته وي ډیکوریشن څه شي دي ډیکوریشن دا خایس ته وي ځان خودل ته وي نمایش ته وي لکه شریعت کې داشتا تکړه شه د اسباب استعمال کې الله به نور در کیره دا خزه دی بار کې ډیر سپيري او یو خر ظالم لورګانی دي دا خزه دا تکړه به ورته ویم په الله باور وکا چې کاسه تی ورکه شو 15 کاله بعد د خپل کاسه پیژني وای دا زمونږه پلان کې کاسه دا تا وې سړیا وې شپک دانی راولې وي او هغه ورکه شوی او هغه دادا الګه پیژني کني پیژني
یاره پیلې چینکونه یاره ډېرې تکړه دي باره کې ښځې. نو دې باره کې ښځې سپیریم دي په الماریو کې د ډیکوریشن سامانونه ایښي دي د الله دپاره. په دې کې در باندې زکات هم راځي، په دې کې در باندې قرباني هم راځي. دا خود ستا د ضرورت نه سیوا سامان دی، دې ته ضرورت سره چې په ټول عمر کې تا استعمال نه کړو دا راواخله. دې کې خپله چا وسکا مولا صاحب له پکې ښایسته دود پتي راولېږه، مولا صاحب له پکې خوروا راولېږه، مولا صاحب له پکې غوښه راولېږه. مثال خو هغه پیش کړی چې ستا پکې ګټئ، هغه مثالونه څه لوي چې د نورو خلکو ګټې پکې. دغه به راوالي اوبه پکې وسکا، مېلمه ته پکې ترکاري کېده، پلار ته پکې ترکاري کېده، اسخر ته پکې ترکاري کېده، زوی ته پکې ترکاري کېده. شابه دا لوښي استعمال کا چې د دې نه ووځي چې دا ډیکوریشن سامان دی، شابه چې د قرباني دغه نه خلاصه شي. کنی په دې باندې ګناهګارېږي، دا خو ګناه ده. دې ته ضرورت سره چې تا په المارۍ ډکه کړې ده. ایا شریعت د اجازت چاته ورکوي چې بل مسلمان کره لوښی نشته او تا کره په المارۍ کې په سلګونو لوښي پلیټونه کاسې چمچې پرتې دي او ته خپل هم نه استعمالوې او بل مسلمان ته هم نه ورکوې، نو دې عمل نه به زنانه توبه وباسي، دا به استعمالوي. نو هغه اوزار چې ستا د ضروریت اصلیه نه سیوا دي په هغې باندې به تا قرباني فرض ده، واجب ده. زما وروره اوس یو سړی دی هغه کره یو غوا ده، په هغې باندې د کار برابرېږي، د کره اوس بله غوام ده بله غوام ده. اوس به دا دغه غواګانې حسابوي که چېرته دا اضافي غواګانې ریټ یې پې واچاو او د دې پیسې د دې اضافي غواګانو 2.5 تولې سپینو زرو سره ټکر وخور د دې پیسو دومره پیسې ته جوړیږي چې په هغې باندې په هغې ورځ 2.5 تولې سره سپین زر کېدل، دغه قرباني در باندې واجب ده. اوس به قرباني کې زما وروره زما خورې خلاصیت یې نشته دی. دغه رنګې یو سړی دی د اختر په ورځ باندې نور ورځو کې غریب دی، د اختر په ورځ ورسره دومره پیسې پیدا شي، یا یو ښځه ده د اختر په ورځ ورسره دومره پیسې پیدا شي چې دا پې قرباني کولی شي، مالداره شو، قرباني به کوي. اوس پې بیرته واجب شوله. د اختر نه مخکې پې واجب نه وه، د اختر په ورځ پې واجب شوه. اوس د اختر ورځ تېره شه، 11 د ذوالحجې باندې د اختر په سبا باندې ښځې سړي سره پیسې پیدا شولې، اوس پې قرباني واجب شوه. اوس هم لا د قربانۍ وخت نه دی تېر، قرباني به کوي. دغه رنګې د اختر 3مه ورځ ده او ښځه او سړی مالداره شو، دستي به قرباني کوي. اوس هم پې قرباني واجب ده. د دې ورځې د 3مې ورځې د نور تر پرېوتو پورې قرباني پې واجب کېږي، قرباني به کوي. زما ورونو اوس یو سړی دی او هغه قربانۍ دپاره ځان تیار کړی دی، خو په مړي ژوندي کې ګیر شو، د څه مشکل پې راغی او دومره مشکل پې راغی چې د مالدار دی قرباني کوله خو قرباني ونه کړه، پیسې ورسره پاتې شو. اوس دا 3 ورځې هم د قرباني ووتلې، 10 11 12 د ذوالحجې ختم شو. اوس به دا څه کوي؟ اوس به دا سړی داسې کوي چې دا به د یو ګډوري یا د یو چیلنګي چې هغه قابل د قربانۍ د هغې ریټ به معلوم کړي او هغومره پیسې به په غریبانانو کې تقسیم کړي. په مسله پوه شولې؟ اوس به داسې نه کوي چې څاروی به راولي ذبحه کوي به خپله به هم خوري او بچي به هم خوري ځکه قرباني کوم نه، ستانه وخت تېر شوی، اوس صرف او صرف ستانه دغه پیسې قبلیږي، پیسې به ورکړي. دغه رنګ یو سړی دی او قرباني وخت تېر شو او څاروی ورسره پاتې شو، نو اوس به دا څاروی ذبحه کوي. ٹھیک شو کنه؟ دغه رنګ یو غریب سړی دی او هغه څاروی واغسته محترمو، نو غریب باندې خو قرباني دا واجب نه وه، نو چونکې ده چې واغستل یو قسم نظر شو په ځان باندې لازم کړله. اوس دغه غریب سړی چې دی څاروی واغسته او دا څاروی د اختر نه 2-3 ورځې مخکې ړوند شو یا په خپه باندې ګوډ شو، داسې ګوډ شو یا داسې ړوند شو چې په هغه باندې قرباني نه کېدله، نو دا سړی چې دی که غریب و پروا نه کوي په همدې کنډم څاروي باندې قرباني کولی شي. اوس یو سړی دی او مالدار دی څاروی واغسته د اختر نه ورځ 2 مخکې دا څاروی را پرېوته، سترګې ووتله، ښکرې د وې خمات شو، غوږ یې کټ شو، لکۍ کټ شوله، خپۍ کټ شوله، ماته شوله. اوس دغه سړی چې مالدار دی د ده په دې عیبجن څاروي باندې قرباني نه کېږي. دا څاروی که ځان سره ساتي او که خرڅوي یې بل روغ څاروی واخلي. یو سړی دی مالدار دی څاروی واغسته د قربانۍ دپاره، څاروی ترې ورک شو، چې ورک شو د ویل چې راشه ته خو مالدار یې بل څاروی واخله، یاره دا مالداره سړی لاړ دا څاروی ورک دی بل یې واغسته، یاره چې دی مې واغسته دا اول څاروی هم پیدا شو. اوس د دې مالداره سړي خوښه ده چې هر یو څاروی ذبحه کوي، ذبحه دې کي یو دې خرڅ کړي ځان ته. خو که دغه سړی غریب دی
مسله باندې ځان پوي کوي غریب دی ساروی واغست راشه چې قرباني به وکما ساروی ته ورک شو لاړ میلې ته بل ساروی واغست چې راشه اوس دی بچي پته مری چې قرباني به کوي یو خورک شو راشه بل والا غریب لال بل ساروی واغست اوس هغه لومبه ساروی پیدا شو نو اوس به دا غریب سړی دواړه ساروی ذبح کوي ولی کله چې غریب سړی ساروی واغست دا یو قسم په د باندې نظر شو دا قسم یو د باندې منخت شو دا یو قسم د باندې لازم شو اوس به دا غریب سړی دواړه ذبح کوي دا څه باندې کوي چې یو ذبح کو بل ځان ته خرج کا او مالدار چې کم دی د دوی چې کم یو خو به ذبح کی او بل به بیغه ځان ته خرج زمارونو ان شاء الله اند جمعه کې بدر تر ذبح طریقې او خیم چې ذبح او په طریقه باندې کوي څنګه به ساروي سملوي په طریقه باندې به کوي کومه دعا به وي الله جل شانه لي فی الحال اول ما تبع تاسو ته پر یو خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین دعا کوي چې مرګرو دعاګانې وختي یو مرګره